اما بعد معزز علماء کرام سامعین محترم دی علاقوں کی چا ابتدا وکړه هغه ګل شو دا الله خبره د رسول خبره صاحب صاحب شاپور شیخ زمونږه جان مولوی صاحب صاحب دارنګې زمونږه جان زیب خان د هغه خپل خپلوان څونه دې ځای کې ابتدا وکړه د هغه ابتدا دا نتیجه شو هغه تللی دي شیخ القرآن د پنډۍ مشر د پنجپیر مشر شیخ القرآن دلته بیان لراغی لویه زمانه وشو بیانات وشو جان زیب خان پلار ډېر خوشحاله شو او پوړو کې داسې ناستو ما ته وی زه هغه پوړو کې د جومات کېناستم زه ډېر خوشحاله شوم زما عزتمندو دا علماء بیانات وکړو زه به د هغې څه صفت وکړم ډېر زیات ښایسته زما عمر اوښتی دی اوس پاکستان چې جوړېده نو هغې نه بعد دا 4 کاله وشو هغه وخت کې تقریبا زه نوجوان وم اسلام پکې رانغی راغل دی دومره دروغ وی لکه ښځې ته مور وي مور ته ښځه داسې سړي خوا ته مه ځه ښه مې ووایي چې ښځې ته مور وي مور ته ښځه د داسې سړي خوا ته مه ځه حمید یې که ملا دی زموږ مشن د توحید سنت دی دا د انبیاو مشنو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشنو دا د صحابهو مشنو چا دې کې دا مشن منډه ترړه وکړه هغه انشاءالله وبخلی شو موږ ته وایي دا مماتیان دي بابا دې دنیا نه چې لاړ هلته ژوند دی خو د چا ژوند دی د چا لپاره ګند دی ځکه د هغه زندګي صرف د غویو ژوند دی نو دلته نه چې لاړ هلته او کار یې ښایسته و هغه ژوند دی انبیا په جنتونو کې دي ژوندي دي که نه مړه دي دلته نه مړه دي یقیني هلته ژوند دی ابو لهب ابو جهل فرعون شداد دا ټول تللی دي ژوند دی هلته خو ټول په عذاب کې مبتلا دي نو کوم حضراتو دې ځای کې خدمت وکړو د توحید سنت نو توحید د الله حق ته سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق ته آسی په عشق نه کېږي زما خیال سره آسی په عشق نومه شرک بدعت کې اخته په هغې مخته یې هلی پرېږدي بیا د مرګ په تخته یې څه آفت کې اخته یې دا څه آفت کې اخته یې بدعت دونه منحوس شی دی طریقه محمدیه کې علامه برکلي وایي هغه عالم چې شامي د هغه نه روایات اخلي وایي بدعت دونه قبیحه شی دی لکه قتل او زنا لکه قتل نو د قتل او د زنا نه اوچت ګناه به څه شرک به وي دې علماو خبرې وکړې ما واورېد زه ډېر زیات خوشحاله شوم ولې خوشحاله شوم اصل کې دا صحیح مشن دی نور چې څونه وایي زموږ مشن دی مشن نه دی جشن دی جشن پرېږده مشن اختیار کا الله اکبر عزیزان محترم دا ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي که نه شریک شته دا ځمکه اسمانونه غرونه سمندرونه الله پیدا کړي دي د سترګې پر رب کې که ختمی جو ختم بشي دومره لوی ذات دی سترګې پر رب کې بلکې هغې نه مخکې بیا یې سمی دغه نقشه به ښکارېږي که ستا خوښوي زه د بخاري یو حدیث به درته پیش کړم زړه به دې خوشحاله شي یو تن و هغه خپل بچو ته ووایي بچو زه ګناهګار یم چې کله زه مړ شوم نو د مرګ نه بعد چې دی نو ما وسېځه هندوان سېځي که نه او ته به ښه لګي ما وسېځئ بیا زما هغه ایره هغه واخلئ تیزې هوا ته وغورځوئ بخاري کې داسې راځي او دریاب ته یې وغورځوئ چې د سره وجود یې ختم شي بابا دا ولې وی که الله په ما قادر شي ما له به سخت عذاب راکړي
ماشاءالله بخاری مسلم مشکات ترمذی دی ټول ذخیره کې روایت راځي هغه مړ شو هغه وصیت بچو پورا کړ او داغه هغه ایره وغورځوله تیز هوا ته او دریاب ته د سترګې پر رب کې ټیم لګي او د الله په حکم کې ټیم نه لګي افسوس چې په دې ملک کې د چا شرعي نظام ته سوچ رانغی دا ولې رانغی دو بهر لاړل نو بهر شو دو بهر لاړو نو یقینا بهر شو علماء صحیح کار کوي علماء د توحید سنت د شرک بدعت نه هغه د پیسې سړی نه دی شرک بدعت چې خوري د دې یو پیسې نه دی دا د ایره وګرځول دریاب ته او هوا ته نو په سکند کې وخت لګي سترګې رب کې وخت لګي خدا الله حکم کې وخت نه لګي یو دم پاک نقشه مخامخ داسې ودرو ماشاءالله ته پاسه لغونی داسې تا ته وایم دا پاسې ده آغا ایرا اغینا اقا نقشه الله جوړ کړه بخاری کې راځي چې څنګه وا هو به هو اقا شی دا الله کار داسې دی الله اکبر دا اسمانونه غرونه هر څه الله پیدا کړی دي نو الله خپوي که بندا او بیا الله خپوي که ګندا ټول عمر د حرامو دندا حق پرستو لرا چې ډنډا خپکیږي نه دا ولې دا اثر د بهر دی ان شاء الله په دې ملک کې شرعي نظام لپاره به مهنت کوو به کنه لاس پورته کا څنګه شیخ وي الله خوشاله کا نور کارونه د الله دي دا په جمهوریت نه کیږي نه کیږي دا د محمد رسول الله په میشن کیږي هغه بیا داسې عشق پیدا کوي بخاری مسلم مشکات کې راځي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې یو کافر شلنګ کو په نبی علیہ السلام باندې تارکیټی کو ولی دا هم بنی ادم دی کنه ابو طلحه چې وکتل هغه سړی گزار په نبی علیہ السلام کوي یو دم پاسې ز قصې نه بیانوم قصې ختم شوې قرآن و سنت او ان شاء الله زمونږ د شیخ القرآن د پنځ پیر او د پینډه مولا حسین علی ضلع میاں والی و پچرا شاگرد رشید احمد گنگوہی شاہد رشید احمد گنگوہی داغی اغا مشن انشاءاللہ دا بجون دیکھی گی دا یا وقت کی تکلیفات دا بتو منی وزل زما دا قتل منصوبات جوڑا شوی دا تو تن کے فرق بکن دے اپنے لیکن دا غد علی گیم تاس سویم ابو طلحہ را پورتا شو چوی قتل آغا خبیث گزار کئی پا نبی علیہ السلام لاسی و تداسی ونیو دا بخاری کی مکرر رازی لاسی چی ونیو داسی آغا چی گزارو کون آغا دا ابو طلحہ پا لاسو لگی تا عشقو پی جند دا شرک بدت الواگانی چی خوری غم چتا عشقی ای کوڑن دا کوڑے نجاست دا پوڑے درو موئے او کی کوڑا اختے ہو زن لی گئے فضول لی گئے دیتا میشن وئی لا سے دا سکو عام ذخیر حدیث کی رازی اگر گزار غشے اگر پلاس دا غو لگے خوک شکنا سورے شو چلتے چلتے اترخا پوری گزارون ہوشو امام بخاری وقا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بچ کو دی علماء خوگی خبری اکری اب انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ لپار بزان وجن انشاءاللہ دا سیدھا کنا دا بیا لاس پورتا کئے دا خود تاسو عوامو لپار شوا بیا با لاس پورتا کو پا دیکھ چی کم عالم دے او کم حدیث ویلی دی علم کرے دے با پا خپل جماعت کی یو وقت قرآن درس کئی یو وقت مشکات درس کئی دا سی با منع کنا لاس پورتا کئے دا میں زکا ہوئے زما وقت دتلو دے غوصہ و عشق صحیح دے عشق نو دا نبی علیہ السلام بدن بچ کر دے ترخا پوری بخاری ہوئے چھے لاسی شل شو لاسی شل شو
بل صحابي چې وکتل نو هغه کوزو نبی علیہ السلام داسې بره ځای کې و احد چاپېره ګوره لنډي لنډي غرونه دي هغه صاحب گزار په نبی علیہ السلام کو د چې وکتل نو هغه څرنګې گزار وکړو د ټوپ که په بره او هغه غشی په خپل سینه واغېست نبي بچ که وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم زه په دې لږ ټایم کې به تاسو ته څه ووایم و زه تاسو نه دا عهد اخلمه خلک دروغ وایي خلک دروغ وایي چې څوک رښتیا وایي په هغې پسې لاړ شه قرآن و سنت رښتیا دي دې لپاره به ځان وجنو دې لپاره به چا سره فرزول نه کوو خو دې لپاره به ځان وجنو نو زه تا نه بیا تپوس کوم په دې خبره باندې چې الله ښه پوهي که بنده بیا چې وي د حرامو دنده سود خوري سود داسې ګنده دی لکه غل سود داسې ګنده دی لکه غل دقسې بدبودار دی امام بخاري وی آخري آیاتونه چې په نبی علیہ السلام راغل دي آیات د ربا دی آیات د ربا دی آخري مضمون دا راغل دی ماشاءالله یعنی څوک چې باز رانغی د سود خوړلو نه نو فاذنوا بحرب من الله ورسوله خبردار شئ په جنگ د الله د رسول نن ستا په دې ملک کې چې جنگ دی هر سړی د بل نه تنګ دی ته ګورې په وینو باندې هر یو رنګ دی دا ورسې دا پروګرام د 400 د بنګ دی دا پروګرام د 400 د بنګ دی ځکه هر یو تنګ دی د محمد رسول الله میشن چې راغی به ټول ګلونه ما رښتیا ووایي که دروغ محمد رسول الله میشن سره یو دم انقلاب راځي د انقلاب ذریعه د قرآن درس دی د قرآن درس دی دا ورسوه خلک بد نه دی موږ بد یو دا چې واوري دی سمیږي یو وخت د قرآن درس یو وخت د مشکات کتاب الرقاق نه شروع وکړه دویم جلد کتاب الرقاق هغه حدیثونه چې د هغې په اورېدو د مسلمان زړه نرم شي که دې کې څه شک دی دې کې شک خو نشته زما په خیال سره عزیزان محترم یو وخت د قرآن درس یو وخت د حدیث درس دا خلق سمیږي او په شیطان غمیږي هغه وایي زما ورشو کمیږي شیطان د اوس دی که نه غیرتي دی شیطان نه غټ د اوس څوک شته الله اکبر الله اکبر حق پرست علما د الله د دین تابع دي نه دنیا غواړي نه عزت غواړي هېڅ شی نه غواړي صرف د قرآن او سنت خبره واوري نو الله دا کائنات پیدا کړ دی هر چالو روزي ورکوي وخت په وخت ماشو له هم روزي ورکوي مچانو له هم روزي ورکوي ته په دې نرو نرو مخلوقات که غور وکړې ستا به حیرت پیدا شي دې ټولو له الله رزق ورکوي دې ټولو له الله رزق ورکوي که نه ورکوي د دې ټولو مددګار دی دې ټولو رزق ورکوي زه تا نه تپوس کومه دغه الله ښه پوهېږي که بنده بیا ګنده ټول عمر د حرامو دنده نه پوهېږي که پوهېږي یو خس هم نه پوهېږي د الله نظام قرآن و سنت دی د بنده او د ګنده نظام هغه ګنده دی که نه دی کې څه شک شته دی هغه ګنده دی که ګند نه وی نو دا ګند به نن نه ښکارېده دا ګند زه یوه خبره کوم د رسول الله سلم اوښی د رسول الله سلم د ټبر ورورو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی خلک ورته کنځل کوي په ټنونو او هغه په جنت کې دی هغه انبیا نیکان صحابه تابعین تبع تابعین دا نیکان دا ټول په جنت کې دي بیا وایي دی مماتي دی هلکه مماتي خو به ستا پلار فضول خبرې کوي هغه هلته ژوند دی که ابولهب دی د هغه هم ژوند دی که ابو طالب دی د هغه هم ژوند دی او که ابو جهل دی د هغه هم ژوند دی خو تپوس ترې نه وکړه چې لاړې بیا به پوه شي او کوم د الله بندګان دي د هغه هم ژوند دی خو هغه پوچک ځای کې دی ما څه عرض کو تا ته بنده نه پوهېږي او الله ښه پوهېږي امیر معاویه رضی الله تعالی حکومت چې کله راغی داسې وایي تفاسیرو کې چې د هغه حکومت په نیمه دنیا باندې و په څه باندې و نو نیمه دنیا د هغې په مخ کې ستا پاکستان هسې یو سوړه ده
علماء لرې کړ د دې وجه نه بدبخته خلک په بدبختۍ کې په یو بل پسې ولګي د سپو په شان لا وي دا چا وي دا په خپله ګیله مه کوه د بله سود ته حرام ونه وي نو د دې وجه نه یو بل کې شروع شو لکه سپي تاسو ګورئ لګاتار بابا دا نظام پرېږده او د الله د رسول نظام په دې سر کېږده ګل بشي امیر معاویه په نیمه دنیا حکومت و یو ځل یې وینا وکړه چې ما د نبی علیہ السلام شریعت نافذ کړ دی غوږ دی کاسې زما غوږ دی ما په مملکت خداداد باندې د الله شریعت د نبی علیہ السلام قانون نافذ کړی دی نن شپې لا ټولو ته وینا کوم چې خپل دوکانونه مارکیټونه خاص ځایونه او داسې ځایونه چې په هغې کې خطرئ دا کلاو پرېږدئ تاله مه لګوئ ورونه مه بندوئ پیسې مخامخ کېدئ زه ګورم چې غل غلا وکړي پاکستان کې غلا خو نشته که نه نه دا پاک دی چلیږي خبرې کوي خدای دې ووایه نه پوهېږي که پوهېدلی نو الله رسول ښه پوهېږي بنده نه پوهېږي تا څنګه هغې نه انحراف وکړو دا ملګرتیا ده دا ملګرتیا سړي له مخې ته راځي بیا په قبر کې بله معامله ده امیر معاویه وینا وکړه رضی الله تعالی عنه چې نن دوکانونه مارکیټونه خاص ځایونه دا به بندوی نه زه ګورم چې غل غلا وکړي ما د نبي علیه السلام شریعت نافذ کړ دی زه ګورم چې غل د شیطان مل په هر کار کې ول دی غلا وکړي زه لغونې تماشا وکړم دې ته دین وای دې ته مشن نبوي وای دې ته شریعت وای دې نه علاوه ټول دروغ دي ما خپله خبره 100% صحیح وکړه دې نه علاوه ټول دروغ دي زه ګورم چې غلا وکړي نو دومره لوی مملکت چې ستا پاکستان د هغې په مخ کې هسې یو سوړه غونې ده سار اطلاع راغله د هر طرف نه اس ځای کې غلا نه ده شوي اس ځای کې غلا نه ده شوي بالاستیعاب اس ځای کې غلا نه ده شوي ستا پاکستان کې خو غلا شته نه دلته یو ځای دی کراچۍ کې زه د هغې نوم اخلم هغې ته شهرشاه وایي هلته به خلکو تجربه کړي نو هغې ته شهرشاه وایي गाड़ी ता दो सलोर बहुक्षी इसो के न पेजनी यो बयाव कार के बल ब्या पे की जुदा जुदा खुशी कितना हो गया बाबा शरीयत नाफिज का अमन दे स्ताप कानून के वल्लाह अमन निश्ता दे अगर प्रेदा खुद मा सफा वदा मा कदर सफा इख्तियार का नूर प्रेदा जमंग देशात मिशन दिचा लिहाज न कई ना तमनिश्ता दे رزق الله ورکوي ته نه ورکوي ستا په لاس کې نشته زه ولې تمه وساتم مملکت خدا داد نیمه دنیا چې دا لوی شی دی اطلاع راغله چې هېڅ ځای کې غلا نه ده شوې سلبي کلي ورته وایي هېڅ ځای کې غلا نه ده شوې شاباس آفرین مشن به انشاءالله دا چلو چې هغه د امن ذریعه ده هغه د الله د رسول قانون دا د امن ذریعه ده نور امن نشته زمونږ درس کې هغه ورځ یو مضمون تیر شو سهار مالې 9 بجې د قرآن درس وي لویه زمانه پکې تېره شوه او ورسره بیا دغه مثنوي درس وي د چوکۍ د بچي نه دغه واخله دغه لږونې ټایم دا به ستا لپاره ښه شي دارنګې نورو ځایونو کې کوم ځای کې چې درسونه کېږي هغه واخلئ ما تا ته عرض کو چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دومره لوی مملکت خدا داد باندې حکومت و چټ غلا نه وه ستا ملک کې خو غلاړو شته نه قتل هم نشته روزانه اخبار ګوره دای وجه او قتل او روزانه چې دی د یو بل خلاف پراپرګنډې کول د افغانستان طلباو د پاکستان په مدارس دینیو کې د اولیاو نه سبق وي داسې ده که نه ده پاکستان مدارسو کې محدثین و مفسرینو نه سبق وي هغو لاړل ماشاءالله ستا په کالج اسکول کې چې سبق وي هغه هم ځي که نه ځي نو هغه په مخه بیا بل ځای ته ځي نو هغه بل ځای ته چې لاړ شي هغه ته عالم داسې ښکارېږي
چې زه تا ته څه مثال پیش کړم هغو یو دم شریعت نافذ وکړو اوږې کوئ نه که چې کله تله نو هغه یو تن په ګیره کې داسې لاس ووهو ګیره مه سوان کوه سخت جرم دی ګیره مه سوان کوه سخت جرم دی دا د انبیاو مشن دی دا د 100,000 انبیاو مشن دی دا د 100,000 صحابو مشن دی او که زه تا ته ووایم څوک محنت وکړي نو د صحاباو نه پس ته چې کوم راغل دي ائمه مجتهدین دا باغونه کم نه دا باغونه کم نه ګیره مخ رایه ګناه کبیره دی ګناه کبیره څه ته وایي لکه غلا او زنا ولې داسې لیږي ما عرض کو تا ته چې د نبي علیه السلام مشن دا به ژوندی کوو هغې لپاره به منډه تړله کوو ستا په ملک کې روزانه قتل دی روزانه قتل دی هلته هغو د قتل سزا ورکړه چې ورې کړه اوس نه قتل کولی شي نه غلا کولی شي شریعت نظام د الله د طرفه دی رسول الله سلم هغه باندې الله مقرر کړی او دنیا یې ټوله پوهه کړه زه به تاسو ته نور څه ووایم و دې علماو چې څه ووایي زه ډېر خوشحاله شوم دا د مسلمانانو ملک دی په دې کې امن نشته شته دی که ته ځکه ته ووایې امن شته زه تاله انعام در کوم دا ولې 76 سال وشو د الله د رسول یې ونه منله نو مسلمان څنګه شو د الله د رسول د دشمن یې خو منله بربند ګرځي و د الله د رسول یې ونه منله دا وجه څه ده دا د دو اهلیت نه دی د دې اهلیت صرف علماو څخه دی انبیاو نه پس ته لوی خلک علماء کرام دي هېڅوک عالم پکې نشته دی بس چې څه خوښه د هغه کوي ته انصاف کوي د انصاف په ځای ناست دی تا نه تپوس کوم ته قرآن نه خبر یې نه بابا دا خو د مسلمانانو ملک دی زه تا نه تپوس کوم ته د رسول الله سلم د حدیثو نه خبر یې نه دی خبر قرآن نه دی خبر حدیثو نه دی خبر فقهي مسایلو میراث نه دی خبر دارنګې د فتاوو نه دی خبر یو ټکي نه هم نه دی خبر او تاله ماله فیصله کوي زه تا نه تپوس کوم څنګه فیصله به کوي دا خو د مسلمانانو ملک دی هندوانو خو نه دی ما حقه خبره وکړله زه حق به جانب یم ماشاءالله تا بس واغست قیمتي تا کوټ نه به ځي کراچۍ اورنګي ټاون ته نوې بس دې واغسته تا یې وړون ته ووایي دومره تنخوا به در کومه ته به په 5 غنټو کې د تا کوټ نه کراچۍ ته رسوي سړی ړوند دی ګاډی په سترګو نه دی لیدلی ګاډی په سترګو نه دی سټیرنګ یې په لاس کې نه دی اخیستی سترګو نه پاک ړوند دی هغه زما تا باندې سود دی ته دا یوسه کراچۍ ته ته څه وایې دا کراچۍ ته ورسوه په 5 غنټو کې هلته به خلک انتظار کې ناست دي سړی ړوند دی زه تا نه تپوس کوم د علماو نه خلک تپوس کوي کیا فرماتے ہیں علماء کرام کیا فرماتے ہیں علماء کرام ړندو کار مه کوه چې داسې وکړه د دې انجام به سره وځي نو ستا په ملک کې دغه انجام دی سود حرام دی فاذنوا بحرب من الله ورسوله غلا حرام دا قتل حرام دی ستا ملک فل ډک دی دا وجه څه ده دا کار د انبیاو دی بیا د هغو د وارثانو دی د انبیاو وارثان حق پرست علما دي باطل پرست د نبی وارث نه دی باطل پرست شرکی بدعی دی د رسول الله سلام یعنی وارث نه دی حق پرست عالم دا وارث دی ماشاءالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات کیږي نو عائشہ صدیقې ته وی عائشہ مری ابوبکر ابا کې پلار ته دی وای زما په مسله ودرېږي نو صحابه خو سوالات دي لکه انبیا سوالات دي جنگ بدر والا 313 دي او رسول 313 دي واه ساجبه خبره جوړه شوه مری ابا کې پلار ته دی وای زما په ودرېږي هغه سبانه وکړه بیا نبی اسلام وینا کړه چې زما په مسله د ابوبکر صدیق ودرېږي صحابه ټول ګلونه دي کنه ټول اولیاء دي کامل
ټول دیندار تقوادار دي کامل. ابو بکر صدیق ته ولی ووی ځکه چې بخاري کې راځي کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر صدیق په ټولو کې غټ عالم و. نو د ملک مشر به هغه چې هغه غټ عالم وي. دا مې درته پاک رښتیا ووایي. مستیم دی زه ډېره ښه ده. تاسو جمع شوئ، موږ به د نبي علیه السلام طریقې ژوندی کوو، موږ به قرآن ژوندی کوو، موږ به حدیث نبویه ژوندی کوو، موږ به دې له کوشش کوو چې ملک آیین د رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي، د قرآن و سنت. هغه آیین به هله راځي چې هغه خبرداري تړون لګاډی ورکړو، خبردار نه دی خبر، هغه ته لارین دي معلوم ساتلو ملک په بل اړولي. بابا د ړندو بازار دی. ما سره تقریبا 60 سال مخکې یو طالب پاتې شو، هغه به وایي د ړندو بازار دی. څه دی؟ په دې به اکتفا وکړو. چا چې دا خدمت وکړو الله دې ټول خوشحالي. اکرام خان دا ځای چې چا ورکړلی دي هغه والد صاحب د دعا وکړه، یو بچی معذوره دی، دعا درخواست. کوم ځای دا ځای؟ دلته چې څونه مړه دي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي، څوک بیمار دي الله دې صحت کامله عاجله نصیب کړي. الله دې زموږ په زړه کې جذبه د قرآن و سنت واچوي، جذبه د شریعت واچوي، د کافرو قانون نه جذبه د قرآن و سنت. دا د اسلام نښه ده. وشوه یا ونه شوه انما الاعمال بالنیات، دا د بخاري اول حدیث دی. د ټول دارو مدار په دې دی. کم کسان مړه دي الله دې وبخي، چا دلته کار وکړو او کار یې کړی دی، تل دې دنیا نه الله دې دغه مغفرت نصیب کړي. تاسو راغلی موږ ډېر خوشحاله شو. موږ تاسو نه اوټ نه غواړو، نه کوټ غواړو، نه چینکوټ غواړو، نه شاکوټ غواړو، هېڅ شی نه غواړو. اکرام خان والد صاحب دی، نور څوک دي ټول له دعا وکړه الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې تاسو خوشحاله کړي، تکلیف وکړو. وصلی الله تعالی علی محمد.